نه کیږي. د سجده سهو په باره کې بلکې دې سوال کې راغلی دی چې سجده سهو په رکوع کې کول جایز دي که نه جایز دي، او دویم نمبر دا چې د درود شریف نه به مخکې سړی کوي او که په آخر کې به کوي. زه سعودي عرب کې هم دې مسله مې پوهېږئ. بنیادي طور باندې سعودي عرب کې د امام شافعي رحمه الله او د امام احمد بن حنبل رحمه الله اتباع شته. نو د هغوی طریقه دا ده چې کله مونځ کې خطایي وشي نو هغوی دا مونځ سر ته ورسوي، وقنا عذاب النار پورې دا مونځ وایي او د هغې نه پس 2 سجدې وکړي او د هغې نه پس سلام وګرځوي. یعنی دا 2 سجدې د سلام نه مخکې کوي. دا هم احادیثو کې راغلي دي جایز دي. زمونږ بعضې ملګري هغوی ته بیا ناشنا ښکاره کېږي سعودي کې ما په امام پسې مونځ وکړو او هغوی خو ګوره هغه سلام یې وروسته وګرځو سجدې مخکې وکړلې. حدیثو کې دا هم راغلي دي لکل سهو سجدتان، د هر سهو دپاره 2 سجدې دي قبل التسلیم، د سلام نه مخکې. دغه هم حدیث دی. او د هغې سره بل حدیث دی چې بعد تسلیم دی، کوم چې احناف په کومه طریقه باندې کوي چې د عبده و رسوله پورې مونځ وایي او د هغې نه پس دا سنن د ابوداود کې دا حدیث دی. د هغې نه پس بیا سلام وګرځوي یو طرف ته، بیا 2 سجدې وکړي، بیا د اتحیات نه مونځ شروع کړي، په آخر کې بیا سلام وګرځوي. دا دواړه طریقې په حدیثو کې راغلي دي، لهذا دواړه ټیک دي. په رکوع کې سړی سجده کولی شي که نه شي کولی. نو چې کله د سجدې آیت وي رکوع ته راښکته شي نو علما وایي په دې کې د سجده وشوله. نو دا علما نه دی قایل دي. دا یو سوال چا کړی دی 6 نمبر سوال غیر واضح دی، ما په نظر واچو خو زه په دې سوال پوه نه شوم. بل ملګری تپوس کوي السلام علیکم مفتی صاحب، زما دا سوال دی موږ په سعودي عرب ریاض کې مزدوري کوو او سهار مونځ په خپل مکان کې کوو، مسجد نږدې دی خو خلک بیا انتظار نه کوي، نو زموږ دپاره داسې کول څنګه دي؟ جواب دا دی چې مونځ کول فرض دي او جمع کول چې دي سنت مؤکد دي. داسې سنت دي چې نبی علیه السلام چېرته هم نه دي پرېښي، او بغیر د عذر نه جمع پرېښودل ګناه کبیره ده. اهل ظواهر دې ته فرض عین وایي، څنګه چې مونځ فرض دی نو دا جمع هم فرض ده. البته جمهور علماو ته واجب وایي، واجب فرض نه وي خو فرض ورته نږدې، لهذا مونځ قصدن عمدن پرېښودل جمع پرېښودل دا ګناه ده. نو دا ملګري تاسو چې کوم مونځ اول ځان له وکئ او نه پاتې کېږئ جمع ته، نو دا کار ټیک نه دی. د هغې وجه دا چې په سعودي عرب کې هسې مونځ په غلس کې کېږي، وختي کېږي، په خړنۍ کې کېږي. زموږ په علاقو کې مونځ لږ ناوخته کېږي، نو په کار دا ده چې جمع وشي او د هغې نه پس وځئ. اوس دا پتو چېرته هم نشم درکولی چې زه تاسو ته ویم چې خیر دی تاسو په خپل بیټک کې مونځ وکئ او د هغې نه پس ځئ. دا پتو زه نشم درکولی، دا زما پروټوکول نه دی، زما حق نه دی. البته دا خبره چې بالفرض که سړی لرې روان دی چېرته او بیا یوازې نشي تللی، که دا جمع ته ایثار شي نو ملګري ورته لاړ شي، په دې صورت کې دته عذر دی. د عذر په وجه باندې به داسې کول جایز وي، خو دا به سړی عادت نه جوړوي.